السلام علیکم مینوالو، زه منیر خان او تاسو ګورئ عوامي نیوز. مینوالو، نن موږ په خپل سټوډیو کې داسې نوجوان له دعوت ورکړی دی چې دا په جسماني تور باندې معذوره دی. خو مینوالو دې نوجوان خپل معذوري خپل کمزوري نه ده جوړه کړې او خپل د رزق حلال ګټلو भरपूर کوشش کوي. مینوالو دا نوجوان په پیدایشي تور باندې معذور نه و، د یو حادثه په وجه باندې دا نوجوان معذور شو. نو مینوالو راځي چې تاسو ملاقات موږ د نوجوان سره وکړو. حمید علي ورو د عوامي نیوز په سټوډیو کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. الله مبارک. حمید علي ورو د خبرو نه مخکې موږ تاسو یو څو کلیپس اغوستي دي، هغه ګورئ نه پس خبرې کوو. حمید علي ورو دا راته ووایه چې ستاسو عمر څومره دی او بچي مو څو دي؟ زما وجي عمر 32-33 کې چلیږي. او بچي دي څو دي؟ 2 بچي مې دي. دا حادثه کله وشوه او څنګه؟ دا وجي په 2009 کې ورکوټ اختر شپه وه او بره په درېیم چت باندې لګیا وه، دیواله مو خو بس په هغې مو بیا جارو واله او شاته را روان وم، بس شاته پرېوتم. لکه تاسو برن را پرېوتی او ستاسو سپینل کارډ چې کوم دا ډیمیج شوه او ستاسو خپو کار پرېښودو، نو د دې په علاج باندې هم ډېرې پیسې راځي. نو علاج باندې خو پیسې ډېرې لګې دي، تقریبا صرف په اپریشن 25,000 روپۍ لګېدلې وې. د یو مزدورګار لپاره 25,000 روپۍ خو ډېر شي دي. نه دې لپاره بیا تاسو څه طریقه کار وکړو؟ سیاره جي موږ سره خو دومره رقم نه وه، نو هسپتال ته موږ لړو جي، هلته کې نه موږ واپس راولېږلو کور ته چې تاسو خپل رقم دا پوره کړئ، نو بیا به تاسو دا اپریشن موږ وکړو. لکه د پیسو په وجه باندې تاسو کور ته راولېږلې چې پیسې راوړې نه پس موږ ستاسو علاج کوو. یو خو جي اختر وه، د ډاکټرانو چوټیانې وې، او بله خبره دغه وه چې موږ سره رقم هم کم و، نو بس په دې وجه موږ کور ته راغلو. یعنې تاسو په هغه حالاتو کې واپس کور ته راغلی؟ او جي بس هغه حالاتو کې واپس راوستو کور ته. بیا چې کله موږ 3-4 ورځو کې دا رقم برابر کړو، نو بس بیا لړو اپریشن یې رالو. د پیسو د پوره کولو لپاره تاسو بیا څه طریقه کار وکړو؟ هغه داسې کار و چې زموږ والد صاحب راغی، چې موږ پنډۍ کې اوسېدو، دلته کې راغی مردان ته، دلته کې زموږ یو کور وه، نو بس د هغې خبره موږ چالو کړه، هغه موږ خرڅو وه. نو بس بیا داسې د کلي څه مشران چې هغې په وجه باندې موږ ته هغه پیسې قرض سنا میلو شویه، او بس په هغې باندې زموږ هغه پریشان وشو، او بس بیا مو هغې ته خپل قرض ورسوه. کوم ځای کې تاسو کار کولو د هغه ځای مالک چې کوم و هغه تاسو هیلپ بیا کړی وه ستاسو د غورځېدو نه پس؟ یاره هیلپ خو جي دا کړی چې صرف هسپتال ته یې رسولی وم او بیا رانه راغلي دي. د دې نه علاوه حکومت یا ان جی اوز وغیرہ تاسو سره هیلپ کړی دی په دې کې ستاسو په بیمارۍ کې؟ یاره دې کې خو جي چا هم نه دی کړی ما سره. نو د وروستو علاج بیا ستاسو طریقه کار و؟ نو بس وروستو علاج دا دی چې جي یو کال مونږ کري ورنکړه د کورو، د هغې یو کال کري مونږ باندې راوړې ده، د تقریبا 30-40 هزار روپۍ هغه خو بس هغه په هغه خوا د خام په ځان باندې ولګولو، خو د یو کال کري مونږ نه وه ورکړې د کورو، ولې په کرۍ باندې اوسېږو.
یعنی ستاسو باقي علاج چې کوم هغه ستاسو د کور د کرای په پیسو باندې وشو؟ جی هغه باندې زمونږ علاج وشو. روغ انسان چې کله معذور شي نو دې څنګه محسوس کوي؟ جی بس چې کله سړی بیمار شي نو به هغه ته خپل هغه زاړه یادونه زیات تر راځي او د هغې په وجه باندې هغه نور چې خرابېږي. صحیح. هغه ټایم کې ستاسو د کاروبار څه حساب و؟ کاروبار خو جي کله چې زه اپریشن وشو کله یو کال دویم په ګډ تېر کړو بار ماحول ته راووتم نو ما به ځان د کور مخې ته داسې وړو د خواږه ماږه به مې خرڅول نو هغې نه بیا ورو داسې دومره حد ته ورسېدم چې ځان له مې د سموسو د پیکوړو کار روان کوه نو به د هغې سره شکر دی جي زه خپلو بچو هم تربیت صحیح طریقې سره کوم. په هغه دوران کې تاسو ته څه مشکلات وو؟ مشکلات خو جي چې کم خوا ګورې نو بس مشکلات دي هر یو څیز زه محتاج یم خامخا لکه محتاجي ډېرې لوی مشکلات دي. یعنی محتاجي د زندګۍ د ټول نه لوی مشکلات دي. محتاجي د روزمره کار څنګه چلوي؟ دا څه تاسو په خپله کوئ؟ نو بس جي دا خو لکه زیات تر دا ټول کار خو دا زه نشم کولی دا خو جي سما سره کور والا مدد کوي او سره هغه زوی مې د وړو کې نو بس څه نه څه مدد مونږ ته هغې طرف نه میلاویږي. د زوی عمر به څومره وي؟ یاره تقریبا یو 10-11 سال وبهی. یعنی لا ماشوم دی د مزدورۍ نه دی؟ نه دی هیلپ را سره کوي. صرف د مزدورۍ کار ته اخلي او که تعلیم خیال هم ساتي؟ نه جی زه خو فی الحال په هغې باندې تعلیم کوم لکه اسکول وایي د مدرسې سبق وایي او د اسکول نه پس چې بیا راشي بیا ما سره لکه هیلپ کوي داسې چې د مدرسې سبق نه راشي نو بس بیا ما سره لګیا یي. حمید خان ورور چا نه څه ګیله شته؟ یاره جی ګیله خو مې شته دی د حکومت نه هم شته دی تر دې ساعته پورې د ما چا نه حکومت تپوس کړی دی او نه هغې خلکو چا تپوس کړی دی چا په ځای کې زه راپرېوتی یم چې دې حکومت ته هم دا پکار دي چې داسې لکه ډېر مزدوران داسې شته چې هغې د کور نه نشي راوتی او داسې ډېر مزدوران هم شته چې هغې ته د سایکلو ضرورت دی د ویلچرو ضرورت دی د کونټو ضرورت دی. نو زه خو شکر دی په دې چې ځان له مزدوري کوم او ګیله مې د هغې خلکو نه هم شته چې چا په ځای کې چې زه لکه متاثره شوی وم بیمار شوی وم په طور انسانیت په شکل باندې مثال یو ځای کې یو سړی راپرېوت د چا په ځای کې نو هغې له هم دا پکار دی چې کم از کم د هغه لږ ډېر هیلپ ورله پکار دی چې ورسره وکړي. چا له څه پیغام ورکول غواړئ تاسو؟ جی پیغام خو زما هغې خلکو دپاره دی چې کم خلک مثال همت پرېښی دی همت نه کوي پیغام خو زه هغې وروڼو ته ورکول غواړم کم وروڼو سره چې ښه وسې کېږي کم از کم چې دی مزدورانو سره هیلپ وکړي او د هغې د کور نه رابار کړي. لکه هیلپ دوی داسې لکه داسې ډېر مزدوران دي چې هغې په کور کې دي او د هغې د بار د راوتو څه انتظام نه وي لکه زیات ترجیح خلکو ته ویلچرې پکار وي لکه د هغې خو په ویلچر کې ګرځېدی شي نور څه کونټۍ شوی مثال نو هغې چې په دغې څیزونو کې بار ماحول ته روځي نو کم از کم د هغې زندګي بدلېږي. حمید علي وروره ستاسو ډېره مننه چې تاسو د عوامي نیوز سټوډیو ته تشریف راوړو. ناظرینو دا و حمید علي ورور چې تاسو دې خبره واورېدې. حمید علي خپله معذوري خپله کمزوري نه ده جوړه کړې او د حمید علي زندګي زموږ دپاره یو سبق هم دی خاص کر د هغه خلکو دپاره دا سبق دی چې هغې محنت نه کوي. تاسو موږ له خپله رایه هم راکولی شئ د کمنټس په ذریعه باندې. هم دې سره موږ له اجازت راکړئ. د الله په امان.